چې پلار یې آرام خوري د هغه نطفه حرامه هغې نه چې کوم بچی پیدا شي هغه حرامي ای که نه د پلیتې نطفې بچی چې دی هغه حرامي وي. اوس حلالیان لټوي. ما ته یو سړي ډېر په دغه سره وویل چې یاره دا ټکی ما یو جلسه کې کړی وی چې ستا نطفه څنګه وه؟ مال زما ویل مال راځه اوس دې ځان سره بوزم در آدم خیل ده. اوس زما نطفه اوس به خپلو ته هم سوچ کوئ زه درته خپله نطفه بیانوم. زما پلار زما نیکه زما غور نیکه زما محمد امیر نامه ده زما د پلار خان میر نامه وه زما د نیکه سلطان میر نامه وه زما د غور نیکه مشکار نامه وه. دومره تاریخ ما ته یاد ټیک شو. راځئ کوواټ ته چې ځئ او د کالج نه مخکې تیر شئ های سکول راځي. های سکول سره یو موړ دی داسې شته که کوواټ موړ ته تلي موړ دی. دې موړ ته په قبلې یو لار تلې ده په دې غرونو کې چې دغه لار بیا تیرا ته وتې ده. دلته په 3-4 میله فاصله کې زودین ورته وایي زودین. په دغه زودینو کې لرګي ډېر زیات دي. زما پلار زما مور زما نیکه زما نیا دا به په دغه زودینو کې ډېرو په غرونو کې به لرګي کول او به را جمع کړه بیا به په خرونو راوویستل بیا به موړ کې دلته یو زیارت ته تور فقیر ورته وایي هغه سره به کېښوه. د خدای په مخ کې خو خلک افریدي غلا کوي خو چې تور فقیر سره به لرګي پرېښو که نه نو نه به په ټول به چې تور فقیر سره یخي دي قربان یې افریدي هم دغسې دي که نه هلې ناسته یو دوی چې اول پیرنګیانو سړک جوړ کو او چې دوی د پاک سړک ولید ترکولو والانو چې یو بل له اواز کوي چې ورکو باسو کېړی جومات ته قربان یې شم. ته پوه شوې تور فقیر سره چې څه شی کېدی نو افریدي نه پټوي وایي زیارت ته ګناهګاري وکړي د خدای په مخ کې پټوي. دې زیارت سره به هغه لرګي کېښوه او مونږ له به ماشومانو نو د ګوړې لیوړی به یې راوړې. په دې رامداس کې یو سیک الویي و د هغه نه به یې د ګوړې لیوړی راوړې. زما دا نطفه دا لاله ده که ارامه ده او خپلې نطفې هم پته ولګوئ. وایه د دې قوم نه به تاسو څه د سړیتوب توقع کوئ چې د چا پلار په دفتر کې 24 ګنټې رشوت او د حرامو نه بغیر بل کار نشته. که دکانداری داغه حال پختنه وکړه که ټیکهداري داغه حال پختنه وکړه که افسري داغه حال پختنه وکړه. ټول نظام پلیت او مردار دی. ټول نظام. زما د ملاتوب خبره که کوئ چې د ملیانو نطفه څنګه ده د نورو ذموار نه د ځان درته وایم. او زما د بچپن ګواه هغه دی ناست دی مخامخ په ګوټ کې په دې جومات کې زما 50 کاله وشو. په دې جومات کې پوښتنه ترې وکړئ چې دی دې چېرته په واده کې لیدلی د مړي په خیرات کې دې لیدلی په خوراک په سخات اغستو دې لیدلی په زکات اغستو دې لیدلی دی دې چېرته لیدلی؟ لوږې او نهارې مې تېرې کړي دي او دې مردارو ته مې لاس نه دی کړی. لوږې او نهارې تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای پاک چې په دې کائنات کې څه کوي ډېر ټکي دی. موسی علیہ السلام یو ورځ خدای پاک ته وویل چې یا الله ته د خپل انصاف ما ته وښایه. انصاف وایي دا خو اسانه خبره ده. ورشه او د دې فلانۍ چینې په غاړه کېنه
غږ مه کوه، چپ غلی یو طرف ته کښېنه. موسی علیہ السلام لاړو د چشمې په غاړه باندې کېناستو. په دې کې یو بوډا راغی. بوډا د چینې په غاړه اوبه وڅښلې او د پیسو امیانه یې ترې پرېوته. چې امیانه یې ترې پرېوته بوډا لاړو. چې لاړو یو ماشوم هلک راغی، اوبه یې وڅښلې چې ګوري امیانه یې پرته ده نو اوچته یې کړه وتښتېد. چې وتښتېدو په دې کې یو بل سړی راغو، اوبه یې څښلې. چې اوبه یې څښلې هغه بوډا چې دی واپس راغو او دې سړي ته وایي چې دلته ما نه امیانه یې پرېوتې وه د پیسو. هغه وایي ما خو نه ده لیدلې. ویل څنګه تا نه لیدلې؟ بل څوک اډو راغلی نه دی. اوس هغه ته دا څه پته وه چې ماشوم تښتولې ده. لیدلې ده نه ده لیدلې، اغستې ده نه ده اغستې. خیر هغه بوډا سره هم توره وه، راوی ویسته او د بل سړي نه سر والو مړې. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وایي چې یا الله غسته انصاف دا دی. امیانه چا یوړاو سر دې کې د چا پرېکو. ویلاو اے موسی دا زما انصاف. څه پوه شوې؟ وی یا الله زه خو پوه نه شوم. وی واوره د کوم ماشوم چې د دې بوډا نه امیانه یوړه، د دې ماشوم د پلار امانت دی بوډا سره پروت و، دا بوډا پې منکر و. ما په خبره پوهېږئ؟ تاسو سره چې څه کېږي که نه دا ډېر ښه کېږي. دا مه وایئ چې مونږ سره زیاتی وشو. زیاتی نه کېږي. د الله نه لوی منصف په دې کائنات کې بل څوک شته؟ څه چل به در کېږي نو څه چل در سره وشو، څه ګوته در کې شته. د دې ماشوم د پلار نه دې بوډا امانت ایثار کړی او نه یې ورکول. د دې ماشوم پلار پکې مړ شو، د هغه حق د دې بوډا په غاړه پاتې و. نو په دې چل باندې مې د ماشوم ته د خپل پلار حق ورسول. انصاف دی که نه دی؟ اوس بوډا به څه وایي؟ هېڅ رانه امیانه یې پټه که ظلم را سره وشو. دلته ما ته څوک راشي وایي پولیس والا ونیوم او جیب نه مې پیسې ویستې. سم کار شوی، تا به مراني د چا د جیب نه ویستې. نو خدای در باندې د پولیس په شکل کې عذاب مسلط. خو مختلف شکلونه دي، مختلف رنګونه دي. که څه چې کېږي مونږ سره دا ټیک کېږي. خو دا مړی چې کو
وې دا مړی چې کو تا داسې چلو چې د دې بوډا پلار چې و د دې مړی پلار وجلی و ده ته پته نه وه په دې رنګ دی په دې بوډا د پلار بدل واغستو د هغه سړي نه خیال هم راغی پوه بم نه او بدل بدر نه واغستی موسی علیہ السلام ته خدای پاک وی چې وای اوس دا زما انصاف دی که نه دی وی یا الله دې نه زیات انصاف بل څه نشي اوس په ظاهر ته ګوره عقل حیران شي چې امیانه په کم رنګ کې پریوړه سړی په کم رنګ کې پې مړ نو ظاهري طور خو ورته عقل حیران شي لیکن معنوي طور چې وګورې هغه عین انصاف شوی عین انصاف تاسو خیال راغی نو په دې کائنات کې تاسو وګورئ هره ورځ نوې نوې ډرامې نوې شریعت ما خود ته تپوس وکړه چې ښځې ته خط لیکل ښودل هم جایز دي یا ښځې دې دپاره دي دا مونږ چې څه پې کوو لګیا یو نن ستا ټول ملک نه څه جوړ شو چې زما لور په سکول کې کېناسته او کالج کې کېناسته او کالج ته لاړه او پردو هلکانو سره کېناسته زما په اومې پېړۍ د نالتي چې زه په دې منبر باندې به بیا تا ته یم چې خدای داسې ویلي او رسول داسې ویلي او دا ځنتلا کې څه وایي تعلیم ښه شی تعلیم ښه شی تعلیم ښه شی دی خو په چین کې په فرانس کې په جاپان کې په امریکا کې په لندن کې په هندوستان کې تعلیم ښه شی په پاکستان کې د تعلیم کوم ځای دی دا ملک په تعلیم نه جازونه جوړ کړي او توپې او ټینکونه به جوړ کړي چې پرون په قومي اسمبلی کې په مانځه باندې یو بل ته ښځه او لوڼه یادې کړي په مانځه مونځ ټایم دی او نه دی په دې باندې مشتو ګریباني شوې ده او پرزونې په قومي اسمبلی کې شوي دا تاسو چې کوم سنډاګان لېږلي دي قومي اسمبلی ته دوی په مانځه پرون پرزونې کړي دي په اسمبلی کې تاسو څه وایي دا زنګه منې دی زنګه اوس د قبایلو امینېګان د غرونو د زامنو واده دی کاڼي په انګریزۍ کې چاپ کړی اوس څه کوي خدای دې زما بیخ بنیاد سره د ګیرې مباسي چې دا مردار شي زه وایم چې خدای دې وباسي تاسو دې رات په د پاسه وباسي خدای که چاته نه ویلې چې دا دې خدای وباسي د قبایلو غرسني کاډې په انګریزۍ کې چا نو څه کوي ځای مال رکشی خدایم بیخ بنیاد باسد ما چې ورځ تېرېږي هغه د بنوسي ډاکټر خبره راځي ما ته خدای دې ستا کور راکړي داسې وایي چې خدای دا خلک په څلور بولي کې بیړي غرقه کې کور یې وران کې ښځه هلکان ګوره صاحب دا واړه واړه ټرانزسټر یې پیدا کړي ریډیو نو په لاره به روان یې غوږ ته به یې نیولي دا نه چاوري بل ورځ یو د مالولي مور ده تختی ده مور ده نه لاله خزه درنه چا بوتله اوس
کیسه په کوم ځای کې ده، په سریلنکا کې ده، په انډیا کې ده، په لندن کې ده، او ته د کور دی وران شه چې کور دی وران بیړي دی غرکش څه بلا در باندې شوی. نو دا نه کېږي وروره، وایي په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه اشړی چې د وړی اصل تور دی، شړی توره په منونو صابونونو یې ووینځه سپینه دی نه کې. دا مونږ خراب وړي، زمونږ نطفې پلیتې دي. اوس هر یو سړی سوچ وکړي، هر یو سړی چې زما پلار څه کار کوي، نیکه مې څه کار کولو، غور نیکه مې څه کار کولو، دا زما د پلار نطفه چې د کم شي نه جوړه شوې ده، د کم خوراک نه، دا خوراک حلالو که حرامو. اوس درته بنیادي ټکی راوباسي